الصلاوات منز قائم کی زکات تقریبا 67 پیرے کم بیچ دا حکم قرآن کی منز و زکات دا راغلی دا زکات نور کولم بیا نقصانات او دا زکات چې څنګه منز پر خودل ګناه د کشان زکات نور کولم ګناه بل قرآن کې الله فرمایي فتقوا بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنستم لانفسكم چې د کم مال زکات نه ادا کیږي د قیامت ورځ به الله پاک دغه مال به اور کې ګرميږي او د دې کس ته به سزا یې داغونه ورکړل کیږي او ورته وځي دا اوسکا دا هغه خزانه ده لانفسکم چې تا د خپل ځان لپاره جمع کړی و او دا الله حکم د پکې نه ده بل چې د کم مال نه زکات نه ادا کیږي دا الله د پیغمبر حدیث ته چې دا زکات مال دا نور مال ځان سره بیا هلاکي او چې د کم مال زکات ادا کیږي چې دا زکات دا یو خیره ده نو دا ستا د مال نه چې کله د غریب د پاره نه ده د مالدار د پاره خیره غریب د پاره خو چې هغه مستحق دی نو هغه اهل دی هغه پاره خیره نو بیا خو بیا مصرف په چرته دغه تقریبا قرآن کې اته مصارف الله ذکر کړي چې ستا د زکات مصارف چرچر دي مستحق زکات چې ورته نو هغه نه بیا بچا خستو زکات نو داغه لپاره فائدہ ده د دنیا د آخرت څومره ضرورتونه په خوستا د لپاره پکې دا فائدہ ده چې ستا نور مال بس شي دا به پاک شي زکات بچا باندې زکات نصاب سره چا سره څومره مالیت وي چا سره څومره پیسې وي چا سره څومره سونه وي چا سره څومره چاندي وي چا سره څومره تجارتي سامان وي نو هغه باندې زکات راځي نو داغه د لپاره شریعت نصاب دا د چاندې مقرر کړي د چاندې نصاب او د چاندې نصاب د 52 تولې چاندي د زکات لپاره نصاب د 52 تولې چاندي یا د 52 تولې چاندې قیمت چا سره وی او باغې باندې کال تیر شو او هغه مال ستا په قبضه کې وي نو تا باندې بیا د دې کال د دې مال زکات دا واجب دی او فرض دی او د 52 تولې چاندې قیمت مختلف وختونو کې سونه څنګه خيجو کمیږي د کشان د چاندې خيجو کمیږي او دې وخت کې د چاندې قیمت د 52 تولې چاندې قیمت تقریبا میکسیمم 1,45,000 پورې 1,45,000 لگ بھگ پدې دغه کې چلی زیاتېږي او کمیږي دا د هر میاشت د هر ورځ خپل حساب کتاب او بهر حال کدی وخت کې چا سره 1,45,000 نه 1.5 لک روپے پورې وي نقد یا مثال چاندي او پدې باندې کال تیر شو یا مثال سره تجارتي سامان دی لکه مثال دکاندار دی کپڑے تجارت دی عام جرنل سٹور دی اخیسته او خرڅول چې یو کس سامان وروړي او دغه کوي او به خرڅي دې تجارتي سامان نو دی په کال کې هر میاشت کې په کال کې یو ځل باندې د پوره مال کیلکولیشن کوي او په قیمت فروخت په دغه واسي هغه حساب بلګي چې ستا په مال باندې څومره زکات راځي نو هغه بیا ورکړي د سونه چې کوم دغه نصاب دی د سونه شریعت 7.5 تولې هغه نصاب مقرر کړي که یو زنانه سره یا یو سړي سره ملکیت کې 19 تولې سونه وي او دې باندې کال تیر شو نو دایوا د دې زکات ورکړي ها سونه و سره شته 10 تولې د 15 تولې د پیسې و سره نشته نو دې بد دې سونه نه سونه خرڅي هغه ټول سونه په پیسو ته واړي مثال 10 تولې مثال پلک روپے پتولا کا باندې نن سبا تقریبا 2,23,000 روپے باندې توله بیا پون پاسي به حساب کتاب خبره جستا ملکیت کم وي تبا غټولو پیسو ته واړي هغه پیسو نه بیا د لک په اعتبار سره تب پلک کې 2,500 روپے زکات واس نو کله 19 تولو نه کم وي مثال 15 تولی 2 تولی نو دا نصاب نه ها کدی 2 تولو سره 3 تولو سره د زنانه سره د سړي سره پیسې وي 15,000 10,000 10,000 نو بیا به دا پیسې او دا سونه هغه پیسو ته واړي او دا 15,000 روپے بیا پلس کې نو بیا به زکات وباسي او که صرف سونا د 19 تولو نه کم نو بیا په دې سړي زنانه باندې زکات دانشته عام طور سره زنانه په دې کې غفلت کوي چې زکات د سونه نه ورکړي
نو چې استعمال شته نو د زنانو چې کوم دی حسن دی د هغې دپاره جایز دی او د هغې دپاره یو د زیب و زینت سامان دی نو زکات پې هم هغه ورکوي چې د چا په ملکیت کې وي زکات پې هغه ورکوي که د خاوند سونه وي او ښځې استعمالوي او ملکیت کې د سړي وي اني ټایم یې ترې اخیستی